بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، دې پسې به بل قانون ماشوم ته اسم فاعل والا قانون وښیو. نو ماشوم ته به موږ وایو چې بچې اسم فاعل یو له ثلاثي مجرد نه راځي، یو له ثلاثي مزید او رباعي مجرد او رباعي مزید نه راځي. نو بس ساده خبر دا دی چې ثلاثي مجرد نه کوم اسم فاعل راځي نو هغه به د فاعلون په وزن باندې راځي. لکه فاعل نو ناصرون، د نصر ینصرون ناصرون، ضرب یضربون ضاربون، حسب یحسبون حاسبون، د فاعلون په وزن باندې به راځي. بیا چې د دې کومې صیغې دي هغه به ورته ټول ووایي چې ناصرون، ناصران، ناصرونه دا ټول چې کوم دی اسم فاعل کې داخلي دي. بیا به ورته ووایو چې د ثلاثي مزید نه چې موږ اسم فاعل جوړوو نو څنګه به دې جوړول. نو دته به ووایو چې د ثلاثي مزید نه اسم فاعل موږ د فعل مضارع د معلوم صیغې نه جوړو. لکه یکرمو، نو یکرمو نه چې موږ اسم فاعل جوړوو نو څه به وکړو، دا یا علامت د مضارع چې کوم دی دلته کې دا یا چې کومه راغلې ده دا یا به موږ حذف کوو، میم مضمومه به راوړو. دې میم کو ضمه پې نه وه نو ضمه به د خپل طرف نه ورکوو. بیا به څه وکړو، بیا ماقبل آخر چې کوم دی نو کو دا مکسور و خو ښه ده، کو مکسور نو نو دې له به چې کوم دی نو څه ورکوه، کسره به وله ورکوه. او په آخره کې دا میم چې آخرني میم چې کوم دی په دې آخرني ټکي باندې په دې باندې به موږ تنوین راوړو چې پته دا ولګي چې دا فعل نه چې کوم دی نو موږ اسم جوړ کړو. نو دا یکرمونه به مکرمون جوړ شي. دا شان د ینصرفونه منصرفون یا مو لرې کړله میم هم راوړله او ماقبل آخر چې کوم دی نو کسره م وله ورکړله او په آخره کې چې کوم دی نو څه راوړلو، تنوین هم راوړلو. نو د ینصرفونه منصرفون جوړ شو. نو دا اسم فاعل والا قانون دی. دې طریقې سره د ماشوم سره داخل کو او بیا له ورته کوم ثلاثي مجرد ثلاثي مزید صیغې راوړو، ورته دوی وایي چې بچي د دې صیغې نه لکه نصره شو یا ضربه شو د دې نه اسم فاعل جوړ کړه. نو هغه به وایي چې ناصرون ضاربون، بیا دغه شان چې کوم دی نو یکرمو یا استخرج یستخرجو یستخرجو د دې نه اسم فاعل جوړ کړه. نو داسې قسم صیغې له ورته کوم دی نو راوړو. نو د هغې نه به دا ماشوم بیا څه کړي، په خپله باندې به د اسم فاعل دا به چې کوم دی نو جوړوي.